نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محرم الحرام د اسلامی کال اوله میاشت ده. دغه میاشت د خپل عظمت، مقام او د مرتبه د وجنه ډیره زیاته د فضیلت وړ ده. دغه وجنه شریعت محمدیه علی صاحب الصلاۃ والسلام په ابتدایي دور کې دغه میاشت د عظمت او د احترام د عزت د وجنه د دغه په ابتدایي دور کې شریعت محمدیه ابتدایي دور کې الله تعالی په دغه میاشت کې قتال حرام کړی. الله تعالی فرمایي سورۃ البقره کې قل قتال فی کبیر. ای پیغمبره تو ورته وایي چې په دې میاشت کې قتال دا ډېره غټه ګناه ده. نو څلور میاشتې دي چې دا ډېرې زیاتې محترمې دي او په دغو کې د شریعت چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام شریعت ده دغه ابتدایي دور کې الله تعالی په دغه میاشت کې قتال حرام کړی و. د دې وجه نه چې دغه ډېره زیاته محترمه د ادب والا میاشت ده، دغه وجه نه الله تعالی قتال حرام کړی. بیا مخکې ده ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. د الله تعالی په نزدیک د میاشتو قیمتي چې کومه ده هغه 12 میاشتې دي او په دې کې 4 میاشتې د ډېرې زیاتې محترمې دي. ذوالقعده، ذوالحج، محرم او څلورمه میاشت رجب. دا 4 میاشتو ته الله تعالی د احترام په نگاه سره کتلي دي او بیا مونږ ته هم پکار ده چې مونږ تاسې په دغه میاشت کې بالخصوص باقي په هر میاشت کې په هر وخت کې بالعموم مونږ داسې کارونه وکړو چې هغه باندې الله تعالی او د الله تعالی رسول خوشحاله شي او مونږ داسې کارونه ځان بچ کړو چې هغه باندې الله تعالی او د الله تعالی رسول خبر شي. نو انسان هغه انسان ده چې په دنیا کې دا معمولی وخت کې داسې کار وکړي چې هغه د خپل ځان لپاره مخکې ذخیره جوړه کړي، نیک اعمال وکړي، د آخرت لپاره ذخیره ورته جوړه کړي، د ښه کارونه وکړي او آخرت کامیابي هغه وګټي او د جهنم نه ځان بچ کړي. نو همیشه لپاره کامیاب انسان دغه ده. نو موږ ته پکار ده چې په دغه میاشتو کې داسې اعمال وکړو چې هغه باندې الله تعالی او د الله تعالی رسول خوشحاله شي. بیا مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ارشاد ده وافضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. د رمضان مبارک په روزو نه بعد په ټولو نه بهترین روزه دا د محرم الحرام ده. او داسې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل کوي وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من صام یوما من المحرم فله بكل يوم 30 یوما. کوم یو کس چې محرم الحرام یو روزه ونیسي نو الله تعالی دته د یوې روزې په بدله کې د 10 روزو ثواب ورکوي. نو څومره زیاته د ثواب موقع ده چې موږ ته ثواب وګټو، ثواب حاصل کړو. هسې خو هر وخت د ثواب د ګټلو لپاره ده، د نیکو اعمال کولو لپاره ده، خو دا موقع داسې ده چې موږ تاسې دغه ضایع نه کړو، د لاس نه یې ونه باسو. دا ډېره بهترینه موقع ده چې الله تعالی د یوې روزې په بدله کې د 10 روزو ثواب ورلیکي. نو موږ ته پکار ده چې په دغه روژه کې په دغه میاشت کې د محرم الحرام میاشت کې داسې کارونه وکړو چې هغه باندې الله تعالی راضي وي او د الله تعالی رسول هم راضي وي او موږ د داسې کارونه د داسې بدعاتو نه رسوماتو نه ځان بچ کړو چې هغه باندې الله تعالی او د الله